بسم الله الرحمن الرحیم. درته به نن یوه کیسه بیان کم، درته به تېره زمانه بیان کم، چې پر ما باندې کومه ستړګي راغله، درته به هغه واقعه بیان کم. زه وم غریب، ما مزدوري کوله، ما په کلو مسافري کوله، ما په پردي وطن کې شپې کولې، ما چې د 12 خواري کولې. کلونو پس چې کله کور ته راتلم، زه چې شیریني ادې مور ته راتلم، د اختر ورځ وه ډېر خوشحاله ومه، زما یادې د وړوکې خور ته راتلم. د عید لپاره مې سامان کړی و، مور ته مې ګوتکې او پیزوان کړی و، وړوکې خور له مې کالي کړی و، ښایسته پټکی مې د پلار جان کړی و. راتلم په لار کې څو کسان ولاړو، لاسونه یې سره وو قاتلان ولاړو، لکه لیوان پر مرا کوړه سوله، راته په مخ کې ظالمان ولاړو. زما یې لاسو پښې راوتړلې، زما یې سترګې دوې راوتړلې، زما پر خوله لاس ونیو، زما د خولې ګیلې وتړلې. زه یوې دښتې سارا یوړم، خدای خبر څرنګه دنیا ته یوړم، زما په زړه خو یو خدای خبر څرنګه دنیا ته یوړم. له ما یې ګوتکې د ادې واخیستې، زما د عید نوکې جامې واخیستې، په مزدورۍ چې مې ګټلې وله، بیا یې له ما هغه پیسې واخیستې. ویل دا به یوه فتنه جوړه کي، دا به موږ ته یوه کیسه جوړه کي، راسئ حلالې کوچاړه راواخلئ، دا ناجایزه یې کیسه راواخته. ظالم چې دغه وسوسه راواخته، زما په زړه خو یو خدای خبرو، بیا یې پر ما باندې چاړه راواخته. ما ورته وویل لږ مهلت خو راکئ، د 2 خبرو اجازت خو راکئ. زه ګرانې مور له 2 سلام لیکمه، لږ وخت خو د یوه خط خو راکئ. خط مې شروع کئ، ما ویل ګرانې مورې، ای قدردانې مهربانې مورې، زه ستا بچی یم مسافر به شرمل، ای په ما ستړګې پریشانې مورې. مور جانې ګوره خفه کېږې به نه، زما په دا خبر ویلېږې به نه، زما استاد سره نسي کېدی، په دې ځورېږې خو ځورېږې به نه. مور جانې ډېره تسلي به کوې، چې څومره زور وي پر زړه کې بې وړې، ستا پر زړه کې به اور بلېږي ضرور، د بابا مخ ته خوشحالي به کوې. مور جانې تا پر ما دردونه وړي، تا پر ما څومره تکلیفونه وړي، ماله په ډېره حق بخښنه کوې، پر څو تا پر ما څومره زحمتونه وړي. ګران بابا جان ته زما سلام به وایې، ډېر په ادب او احترام به وایې، د بابا ما پسې دعاوې ضرور به کوئ، زړی به نه ده په ایمان به وایئ. ګورئ د وخت مقابله به کوئ، مور جانې لویه حوصله به کوئ، د خالق فیصله دا رنګه وه، ماته دعاوې همیشه به کوئ. وړوکې خور ته ویل الله به راځي، که چېرې نن نه وي سبا به راځي، زما دپاره یا یوارې مچکه دا ورته وایه خامخا به راځي. د دښمن لاس څخه چاړه ووته، زما لیکنه یې تر زړه ووته، سترګې یې ډکې سوې له اوښکو څخه، کلمه لا اله تر خوله ووته. دښمن ویل بیا به داسې کار نه کوم، زیاته به دا ذلیل روزګار نه کوم، زما قسم دی په توبو مې توبه، بیا به پر چا باندې ګزار نه کوم. د قاتل زړه داسې لاب
وستی ورته د شو د انتخاب راوستی زه یې له مرګه زه ښه پاتې کړمه زما شاعرۍ د انقلاب راوستی زما شاعري د انقلاب راوستی